ډېر ظلم را باندې وشو، ګولۍ وورولې شوې، زموږ 40 نوجوانان چې دي هغه شهیدان شو او داسې په زرګونو زخمیان شو. د هغې باوجود عالمي میډیا زمونږ میډیا دومره دې لاس کې اغستې وه، مونږ په سینو ګولۍ هم خوړې، بیا مونږ ظالمانو. مونږ د هلکانو لاسونه خپې ماتې شوي دي، بیا مونږ ظالمان یو. د هغې باوجود چې دوی ټوله میډیا او ټول ماحول خپل ځان ته برابر کړی، خو د اسلام طاقت چې دی هغه طاقت دی. باباجي مبارک به فرمایل رب رب هغه لوی رب دی چې په دغه حالت کې هم زموږ خلکو له الحمدلله فتح ورکړه. او دی ما ته ټلیفون چې کوم دی په یو ذریعه باندې وکړه چې بس مونږ خبرې ته کینو. زه لاړم، مونږ د دې سره بیا خبرې شروع شوې، مذاکرات شروع شو او په هغې کې زمونږ چې کومه مطالبه وه هغه مطالبه اخر حد چې کوم له دوی پوه شو چې یاره اوس هېڅ هم نه کېږي، نو هغه مطالبه دوی مونږ ته ووایي چې مونږ د فرانس د سفیر د ملک بدرۍ حوالې سره ستاسو مطالبه چې دی دا پارلیمنټ ته وړو. هغه مطالبه چې دا اوس پارلیمنټ کې ده، نو یو مې د خپل وطن ټولو امناګانو ته چې د مسلمانانو نمایندګان دي هغې ته مې دا پیغام دی چې تاسو کلمه د مدینې منورې د جانان مبارک ویلې ده او تاسو له مسلمانانو وټ درکړی دی، د دې خپل وټ حق ادا کړئ. او تاسو د فرانس د سفیر خلاف په دغې ماحول باندې او په دغې اسمبلی کې زمونږ ملاتړ جوړ شئ، خپل اواز پورته کړئ. او که نه نو بیا به تاسو د خپلو خلکو نه تپوس کوئ چې زه خو مسلمان یم، کم از کم نور خو داسې هم د ذلت او د رسوایۍ سره مخامخ کوم، خو په دې مسله کې به د فرانس سره نه ودرېدی، زما د جانان سره به ودرېدلی وې، زما د محبوب سره به ودرېدلی وې. یو مې دا پیغام دی او دویم مې دا پیغام دی عزتمندو چې مونږ سره دا معاهده وشوه چې مونږ به ستاسو دغه خبره چې دی دا به مونږ وړو. هغې مونږ نه مطالبه وکړه چې کله مونږ دا یوسو نو تاسو به بیا دا خپل احتجاج ختموئ. مونږ وې صحیح ده، مونږ به خپل احتجاج ختم کړو، مونږ د وعدې پابند یو. زمونږ اسیران او زمونږ چې چا د دې مشن دپاره قرباني ورکړه هغې وې چې دا به مونږ بلکل رها کړو، ډېر زر به یې رها کړو. په هغې کې هم تر اوسه پورې سست روي ده، په هغې کې هم تر اوسه پورې څنګه چې مونږ سره وعده شوې وه هغسې وعده دي مکمل کړې لا نه ده. نو زه بیا دا پیغام ورکوم چې د دې پوره منو خلکو د صبر امتحان مه اخلئ. مونږ د وعدې دومره پابند یو چې مونږ بیا هم کولی شوه چې مونږ ته شهدا پراته وو، مونږ بیا هم کولی شوه تاسو الله په هر څه کې اخري هم ناکام کړی او هغې تاسو تسلیم هم کړه. خو د هغې باوجود مونږ د دې وطن خیرخوا یو، د هغې باوجود مونږ چې دی په دې وطن کې چرې نه غواړو چې په دې کې اور بل شي. مونږ حالاتو ته وکتل او مونږ وی چې زمونږ یو مین مطالبه لاړه نو بس خبره ختمه ده. د هغې باوجود تاسو د خپلې وعدې اوسه پورې پابندي نه ده کړې. زمونږ اسیران تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي، نو کم چې د لیکلو والا دي هغې صحیح لیکل یوسئ، صحیح رپورټ یوسئ چې وعده شوې ده هغې د وعدې پابندي کوي، تاسو ولې د وعدې پابندي نه کوئ. غلط خبرونه مه وړئ، ورنه قسم په ذات د خدای دنیا کې هم ذلت او رسوایي ده او په آخرت کې هم تباهي ده. او بس آخري حد دی، بیا بل څه پکې مخکې نشته. کم از کم خپل حق ادا کړئ چې دا خلک چې دي دا نه د اسلام دشمنان دي، نه د دې ملک دشمنان دي، نه د وطن دشمنان دي، نه د خپلو ادارو دشمنان دي. د دې کار نشته د دغې خبرو سره. الحمدلله دا د یو مقدس مشن دپاره راوتلي دي. زما یقین دی انشاءالله تعالی چې زمونږ په وعده باندې به زر تر زره عمل کیږي، او چې عمل نه کیږي نو عزتمندو بیا دی واپس د قوم له د انتشار دعوت ورکوي، بیا دی واپس چې کوم دی د قوم کې د دې ذمہداري بیا ټوله په هغې باندې ده. الله کریم جل جلاله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. عزتمندو درود شریف به اول اخر وایه، یو ځل به سوره فاتحه وایه، درې ځل به سوره اخلاص وایه. زمونږ د شهدای ناموس رسالت چې کوم قرباني ورکړه د هغې دپاره به خصوصي دعا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآله وصحبه بعد كل وعلى بالله آمین آمین. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. الله کریم جل جلاله خدای پاک د سوره فاتحه، سوره اخلاص، درود شریف تقریر چې خدای خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ثوابونه د ټولو ناول دوه جهان سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه وسلم پر روح اقدس او روح اطهر منور معطر پسې هدیه تحفه تعظیما تکریما ادبا احتراما شوقا ذوقا محبتا پیش کو. خدای مبارک زموږ ډېر 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 خوشحاله کړي. الله کریم د هغې مبارک والدین کریمین طیبین طاهرین، جمله انبیاء کرام، ازواج مطهرات، صحابه کرام، اهل بیت کرام، تابعین و تبع تابعین، سلاسل اربع صاحبان، ائمه، علماء، مجتهدین، مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، شهداء فیض آباد، شهداء لاہور، شهداء ناموس رسالت، حضور قبله امیر المجاهدین رحمت الله تعالی علیه. همدارنګې چې کوم دی زمونږ باباجي صاحب مبارک بابا، همدارنګې مشر باباجي صاحب فضل واحد باباجي صاحب سره خدای پاک د ټولو شهداو خدای پاک
د ټولو په ارواحو پسې به طور هدیه تحفه پیش کوو. یا الله ټول ارواح پې خوشحاله کړي. یا الله کریم جل جلاله خدای د اولیاءو په طفیل او په خاطر باندې د سید الشهدا حضرت سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک و دغه سرو وینو په خاطر باندې د هغې مبارک و د هغې وجود د ټکړو په خاطر باندې چې تا د دغې خپل کریم آقا د دین دپاره پیش کړی وې خدای پاکه تحریک له په هر میدان باندې کامیابی ورکړه. یا الله قدمونه مضبوط کا. خدای هر سازش د دې خلاف ناکام کا. یا الله هر سازش د دې خلاف ناکام کا. په دې موجوده دور کې چې کوم د خدای پاکه د ستا د محبوب د دین دپاره د خپل وجود ټکړې پیش کړې خدای دا قبول کا. او د دې په عوض خدای پاک دغه شهداو خاندانونو له خدای صبر ورکا. دغه نوجوانانو خاندانونو له خدای صبر ورکا. چا چې دا ظلم وکړو او د چا په سازش باندې وشو خدای د خپل قهر په څپېړه یې ووالې کا. خدای ډېر د بدې او د ذلت او د رسوایۍ د ورځې سره مخامخ کا. چا چې د وطن کې د وطن باسیان چې دي د دې ادارې د دې او د دې مسلمانان رونه عام عوام دا په خپل منځ کې سره ور وستل او یو ډېر د انتشار طرف ته د حالات بوتله خدای هغه خلق خدای د خپل قهر په څپېړه ووالې کا. خدای د هغې خلکو نه یا الله دا وطن نور وساته. یا الله په دې کې امن راوله سلامتی راوله. د حضور د عشق او وفا په میدان باندې خدای د حضور د عاشقانو ته کامیابی نصیب کا. کم زمونږ اسیران ناموس رسالت چې دی حقیقت دی چې دا د هغې خوش قسمتي ده. په ایمان درته وایم خوش قسمتي ده انسان په قسمت کې الله جیل لیکلی وي د هغې نه خلاصې نه وي. خو دا خوش قسمتي ده چې دا جیل چې دی دا بیا دی په قتل و غارت کې لاړ نشي یا په غلا ډاکه کې لاړ نشي چې دا دی د حضور په عزت لپاره لاړ شي. نو قسمت کې خو الله لیکلی وه خو چې په څه کې ولیکل نو دا عزتمندو د بچي به هم فخر کوي په دې باندې. نو الله کریم جل جلاله دې د دغې بچو دا قربانۍ قبول کړي او الله کریم دې والا با عزت جلد از جلد رهایی ورکړي او انشاءالله کوششونه شروع دي ډېر زر به راشي. الله کریم دې با عزت طور باندې خدای ټولو ته رهایی نصیب کړي. یا الله کریم جل جلاله چې کوم شهداو د خپل وینو قرباني ورکړه خدای دغه شهداو ته یا الله کریم جل جلاله د حضور د زمونږ د مور بیبي د حضرت سیده طیبه طاهره خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها مبارکه خدای پاک د هغې مبارکې په خاطر باندې او د هغې مینې محبت په خاطر باندې زما جانان مبارک د دې سره کړی دی د هغې قربانو په خاطر باندې چې دی د اسلام دپاره ورکړي دي. خدای پاک زمونږ په دغې تحریک باندې یا الله کریم جل جلاله د کامیابۍ عظیم دوران راوله. او یا الله کریم چې څومره سازشونه د دې خلاف کېږي خدای سازشیان په خپلو سازشونو کې ناکام کا. خدای سازشیان په خپلو سازشونو کې ناکام کا. خدای سازشیان په خپلو سازشونو کې ناکام کا. او یا الله کریم زمونږ د زړونو دړکن د کروڑونو خلکو د زړونو دړکن جګرګوش امیر المجاهدین زمونږ قائد او زمونږ امیر حضرت قبله حافظ سعد حسین رضوی حفظه الله خدای ته پل پل حفاظت وکا. لحظه لحظه حفاظت وکا. ساعت په ساعت خدای حفاظت وکا. داغه د مال وکا داغه د جان وکا داغه د ایمان کا داغه د وجود کا داغه د بدن کا. یا الله کریم جل جلاله ته خدای په سکند سکند باندې ملو مددگار شه. د دې ټول خاندان خدای ملو مددگار شه. او یا الله زر تر زر ولا خدای با عزت رهایی ورکا. او یا الله دا کاروان په مخ کې باندې بوزا او خدای ډېر زر مونږ ته په دې وطن کې د اسلام رڼا وښودلې کا. د اسلام بیرغ راته وښودلې کا. او کوم چې خدای قرباني ورکړه یا الله د هغې قربانۍ قبول کړه. چا چې په دې معامله کې خدای شیطانتونه کړي دي او چا چې په دې معامله کې د خپل زړه او د خپل چې کوم دی بړاسونه اوښکلي دي او خوشحاله شوي دي د حضور په دې عاشقانو باندې چې د هغې وینې د لاهور د مسجد رحمت للعالمین په صحن کې پرتې وې او په جومات داسې لګېده چې تا به دا د پاکستان جومات نه دی دا چېرته په شام یا په یمن کې یا په فلسطین کې به مسلمانانو باندې حمله شوې ده او پرسان حال نشته چې د چا زخمیان چې دی دوی نه پرېښودل بهر ته ګولۍ پکې دننه پرتې وې او چې بهر ته به وتل نو د هغې ګولو سره به یې ګرفتارول ډاکټر ته به نه پرېښودل جیل ته به یې لېږل اسپتالونو نه به یې چې کوم دی راوښکل او هغه به یې جیلونو ته بوتلل ډاکټرانو باندې به یې چې کوم دی روبونه اچول چې خبردار علاج به نه کوئ ولې جرم یې ډېر غټ کړی و ډېر لوی جرم یې خدای چې چا دا ظلمونه کړي دي یا الله ته ورسره مخامخ شه. خدای مونږ تا ته پرېښودي دي یا الله ته د بدې ورځې سره مخامخ کا. چې چا پکې څه حصه اخیستې ده خدای تا ته پته ده یا الله ته وله د هغې سزا ورکه. خدای ته وله د هغې سزا ورکه. او یا الله کریم جل جلاله مونږ ستا د دین دپاره دا سختي دي مونږ پې ناراضه نه یو و صرف ستا نه یا الله د استقامت دعا درنه غواړو چې خدای مونږ ته قدم په قدم باندې استقامت نصیب کا. او خدای مونږ کمزور یو مونږ د ډېرو امتحانونو نه وساته مونږ بغیر د امتحانه پاس کا. خدای مونږ بغیر د امتحانه پاس کا. خدای په دې مرکز د دین حاجي آباد شریف باندې خپل رحم وکړه. یا الله جل جلاله دغه دربار دغه مدرسه چې څنګه همیشه نه
د حضور د دین مرکز او د جهاد مرکز او د تصوف او سلوک او عرفان مرکز او خدای پاک دغه رنګ یا الله د دین مرکز ساته یا الله د دې خلاف چې څومره سازشونه دي خدای ناکام کا مدرسه خدای کامیاب کا امين ټول له خدای پاک د خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین لپاره په میدان عمل کې خدای پاک ستړي او تکلیفونه نصیب کا او یا الله مونږ بیا پاغه کې پاس کا زموږ د ایمانونو حفاظت وکا اخر خاتمه خدای په ایمان کا د ایمان د زوال او ساته وصلی الله تعالی علی خیر خلق